نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. زما عزت مندو نن چې کوم دی په لس یا 15 سکندټه وخت کې هغه بهترین نیکی چې زما او ستا په ورځ د قیامت باندې به یو نیکی ته محتاج یو، نو هغه نیکی ما او ستا په لس 15 سکندټه وخت کې هغه نیکی 100 لکه نیکی ګټلی شو. په آخرت کې د قیامت په ورځ باندې به ما او ستا یو نیکی ته محتاج یو، دغه یو نیکی به ما او ستا ته څوک نه راکوي، خو لیکن دغه یو نیکی پسې به ما او ستا ګرځو او دغه نیکی طلب به کوو، دغه نیکی به ما او ستا ته نه میلاویږي. او دلته په دنیا کې په 10 سکندټه کې 10 سکندټو نه والا تر 15 سکندټو پورې دغه نیکی یو نه دو نه زر نه 50 نه 50,000 نه 1 لاک نه بلکې 100 لاک نیکی په 15 سکندټه کې ما او ستا ته هغه حاصلېږي. او حدیث مبارک کې راځي حضور علیه السلام مبارک میں فرمای چې څوک دا وظیفه یو ځلو کې دا کلمه یو ځل وایي دغه انسان ته الله جل جلاله 100 لاک نیکی ورکی، 100 لاک نیکی به ته الله جل جلاله ورکی. هغه وظیفه اسانه وظیفه ده، په 10 سکند نواله تر 15 سکند پورې دغه وظیفه سړی کولی شي. نو یو اسانه وظیفه ده، یو بهترینه مجرده وظیفه ده، د حدیث مبارک نه ثابته وظیفه ده. نو چې کله هم انسان اوزګار شي او دغه انسان په یو ملت کې 15 پیری دغه وظیفه وکړه، دغه انسان 1 کروڑ نیکی وګټلی، 1 کروڑ نیکی دغه انسان وګټلی. کله انسان 15 کرته دغه وظیفه ویلا، هغه وظیفه دا ده بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کوم انسان دا وظیفه وکړه لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، دا وظیفه چا وکړه یو ځل ویلو باندې الله جل جلاله 100 لاک نیکی هغه چې کوم دی زما او ستا په عملنامه کې لیکي. دا 2 کرته ما په دې کې وویله، دا کما وویله ما ته الله جل جلاله په دې باندې 40 لاک نیکی راکړلې. دا چې څومره ملګرو واورېدله یې اوري دغه ټول ملګرو ته الله جل جلاله په دې ویډیو کتلو باندې 40 لاک نیکی ورکوي. او موږ او تاسو کو وګورو دنیا ته، دا دنیا داسې یو څیز دی چې انسان په دې کې یو ځل ورډوب شولو د دې نه راوتل دا بیا ډېر مشکل دی. د دنیا د کاروبارونو دپاره موږ سره ډېر زیات ټایمونه وي، د دنیا د روزګار دپاره موږ سره ډېر وختونه وي، هغې دپاره موږ سره شپم وخت دي، هغې دپاره موږ سره ورځم وخت دي. که شپې ضرورت شو شپې ته منډه کوو، که ورځې ضرورت شو ورځې منډه کوو، خو هغه دنیا معاملات هغه موږ پوره کوو. او لیکن زما او ستا ضرورت به په څه باندې پوره کیږي؟ په ورځ د قیامت باندې به زما او ستا ضرورت په خپلو اعمالو په نیکو باندې ګورې پوره کیږي. چې کله ما او ستا نیکی وکړلې، نیک عملونه مو وکړل، دغه نیک عملونه په قبر کې په کار راځي، دغه نیک عملونه زمونږ په ورځ د محشر باندې په ورځ د قیامت باندې هم په کار راځي. نو دغه اسانه وظیفه 15 سکندو کې دغه وظیفه کیږي. نو دا به ان شاء الله تاسو ته په سکرین باندې ښکاری هم، دغه ملګری به ان شاء الله دا په سکرین باندې تاسو ته پریدي او دغه وظیفه تاسو ان شاء الله چې کله هم کوي نو په دې باندې خودمره خبره ده چې دا وظیفه به تاسو په اخلاص باندې کوي. مونږ او تاسو د زړه د کومې نه د الله د رضا لپاره دا
وظیفه وکړو نو بیا د خدای پاک خوښه ده 100 لاکه نیکۍ نه کېدی شي چې مونږ او تاسو ته په دې باندې 1 کروڑ نیکۍ هم راکړي کېدی شي چې دا یو نیکي یو په 200 باندې هم بدلېږي نو د هغې حساب کول ممکن نه دی دومره نیکۍ هم مونږ له الله جل جلاله راکول شي الله جل جلاله دی په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین